کوزدیر افغان مهاجر کیمپ چکدره کې د حادثې په وجه جوړه شوې دښمني د جرګې په کوښښونو په دوستۍ کې بدل شوې ده. په دې سلسله کې د ادینزي اصلاحي جرګې د سوري لاندې مهاجر کیمپ چکدره سپین جومات کې د یوې درنې جرګې تابع شوې وه چې پکې د جرګې صدر خواجه فیض الغفور، هغه ملګرو اس ایچ او چکدره شاه فیصل خان په شمول افغان مهاجرینو مشرانو، کشرانو، علماء کرامو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. جرګه کې د جرګې مشرانو، علماء کرامو، د حادثې ملزم فریق علیم سید، د متاثره فریق امداد الله پلار، نور مشرانو سره میلاو کړه او د دواړو فریقینو د تاوتریخوالي د خاتمې اعلان وکړو. د متاثره فریق له طرفه د عبدالقهار او ملزم فریق شازیب خان وینا وه. بچی او د قام بچی دوی ته موږ حواله کړی دی، دوی ته موږ وبخښه، دا د دوی بچی دی. بس موږ خاص د الله رضا دپاره دا زموږ قام دی، مشران دي، بس د دوی چې څنګه مشوره یې زموږ ته منظوره ده. دې کلي خلکو موږ ټول دې قوم چې دا کم راغلي خلک دي د انصارو نه یا خاص انصار ټول نه چې دا کم موږ دوی ته او د انصارو ټولو ته وبخښه، خاص په رضا د الله باندې. زمان لالا او د فیض الله او د صفات الله الله دې ولدې هیواد ورکړي او الله دې چې په څه خوشحالېږي په هغې دې خوشحاله کړي، موږ معاف کړو، فی سبیل الله معاف کړو. جرګې ته د وینا په وخت د ادینزي اصلاحي جرګې صدر خواجه فیض الغفور، اس ایچ او چکدره شاه فیصل خان، معلم محمد مصطفی، مولانا خیرزاده، مولوی محمد اسحاق، مولوی زاهد، مفتی سهیل اختر، مولوی محمد شاهد او نورو د دین اسلام په رڼا کې د روغې جوړې په اهمیت رڼا واچوله او د دواړو فریقینو ته په روغه کولو مبارکۍ ورکولو سره د جرګې د ممبرانو د کردار ستاینه وکړه. چا چې د سوله کوښښونه کړي وو، دوی وویل چې شر د معاشرې بیماري ده او مشران د معاشرې ډاکټران دي. پکار ده چې ټول مشران د دې بیمارۍ په علاج کولو کې خپل کردار ادا کړي. د خواجه فیض الغفور وینا وه چې انشاءالله د دې نه بعد به دا دواړه خاندانونه دا به د یو بل سره مینه او محبت ساتي او مشرانو چې کوم کردار ادا کړی دی او کم چې کوم دی جدوجهد او سعی کړې ده، نو انشاءالله تعالی د دوی نه هم زما دا امید دی چې په مستقبل کې به دغه شان کوشش، جدوجهد او خپلې هلې ځلې دا جاري ساتي. په دې موقع باندې راغلي میلمنو یو ځل بیا شکریه ادا کوم او د ادینزي اصلاحي جرګې چې کوم مشران ناست دي، د چکدرې پریس کلب کوم ذمهداران چې ناست دي، د هغوی شکریه ادا کوم او په دې موقع باندې د الله تعالی سره موږ ټول دا وعده کوو چې انشاءالله موږ به خپل دشمنۍ، خپل عداوت او خپل چې کوم دی تربګنۍ دا به موږ کوشش کوو چې خالص د الله تعالی د رضا دپاره یو بل ته معافي کوو. د دواړو فریقینو ترمنځ یوه میاشت وړاندې افغان مهاجر کیمپ سره خوا کې په مین روډ د ګاډي حادثې په نتیجه کې مړي او جوبل کس تاوتریخوالی موجود و. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.